ابن قیم رحمه الله تعالی په کتاب الروح کې او ابن ابي الدنيا په خپل کتاب من عاش بعد الموت کې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه په الادب المفرد کې یو واقع را نقلي وی ابو قزعه رحمه الله تعالی وایي چې موږ یو ځای روانو د بصرې په لاره کې نو دلته ډېرې چشمې مې دغه لاره موږ اختیار کړه چې راځه سفر به په دې لاره باندې وکړو وایي موږ په لاره کې روانو چې د خره اوازونه مو واورېدل لکه خر چې ونګېږي چغې وایي نو موږ ډېر وډار شو خلکو نه پوښتنه وکړه چې د اواز له کوم ځای راوځي نو دوی ویلې چې دا له دغه قبر نه د خره اواز راوځي بیا و دا خلکو موږ ته ویلې چې دا ځوان کله ژوندی و نو مور به یې چغه ور وکړه چې بچی ده به په جواب کې ورته ویلې چې څه لکه خره داسې چغېږې وایي کومه ورځ چې دا مړ سوی ده له قبر نه د خره اوازونه راوځي او ابن ابي الدنيا ومن عاش بعد الموت کې بله واقع را نقلي خپله واقع د امام مجاهد رحمت الله علیه باره کې و امام مجاهد رحمت الله تعالی علیه یو وخت سفر روانو یو کلي ته ته نو په لاره روانو چې د قبر نه یو څوک راوته لکه خر درې وارې چغې وکړي بېرته په قبر ننوته نو دا ډېر ورخطا شو امام مجاهد رحمت الله تعالی علیه فرمایي وایي زه په تیزي باندې لاړم خپل مقصود ته چې کله هلته ورسېدم نو د ما رنګ بدل سوی و کلیوالو ما ته وویلې چې رنګ دې ولې بدل سوی ما په جواب کې ورته ویلې چې داسې راتېرېدم له یو قبر نه یو کس راووته او درې وارې لکه خر چغې وکړې بېرته په قبر ننوته خلکو ورته ویلې وایي ته په دې خبرې چې دا ولې راوځي ده ورته ویل نه بیا خلکو ورته ویلې وایي دغه کس چې کله ژوندی و نو مور بسې د یوې خبرې حکم ورته وکړه دی به ورته ویلې د تا خو بل کار نسته هر وخت لکه خره داسې چغېږې نو چې کومه ورځ دا ځوان وفات شوی ده د دفن په وخت په کوم وخت چې دا موږ دفن کړی ده په هغه وخت باندې روزانه راوځي درې وارې دغسې لکه خر چغېږي بېرته په خپل قبر باندې ننوځي چا چې مور و پلار ازار کړي وي الله تعالی په دنیا هم دوی ذلیله کوي په دنیا هم ذلیله کوي په آخرت کې خو ستا د دې لپاره سخت عذابونه د مور و پلار قدر کول پکار دي سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله